او مرزا غلام احمد قادیانی چې دعوه د نبوت کوله نو په دغه خطه باندې د انګریز سلطنت او حکومتو دغه تمامه مشینری دا د قادیانی په شا باندې ودرېده د حکومت ادارې دا د اکابرو د دیوبند خلاف ودرېدې او د قادیانی په شا باندې ودرېدې لہذا الحمدلله اکابر علماء دیوبند د مولانا انور شاه کشمیری په شکل کې د حضرت تانوی په شکل کې د مفتی کفایت الله دهلوی په شکل کې د مولانا عطا الله شاه بخاری په شکل کې دغه اکابرو رای عامه همواروله د دلایلو په دنیا کې هغې د دې فتنې مقابله کوله لیکن د حکومت مشینری دا د دې اکابرو خلاف دا ولاړه وه او چې کله پاکستان جوړ شه نو زمونږ علما څه وخته پورې دلته غلي وو چې اوس خو د لا اله الا الله په نامه دا ملک جوړ شه دلته به یو قادیانی څنګه سر راپورته کی دلته به بله فتنه څنګه سر راپورته کی لیکن چې کله محمد علي جناح قاضي اعظم د ځان سره اولنی وزیر خارجه سر ظفر الله خان د هغه ټیم چې کوم دی نو یو ډکلیر او دارنګې رجسټرډ قادیانی دای د ځان سره واخیسته بیا د دیوبند علما پوه شو چې د لا اله الا الله په نامه دې قوم ته یو عظیمه دوکه ورکړې شوه په 1952 کې منظم انداز کې اکابر د دیوبند حضرت مدنی راغی د جمعیت علماء اسلام بنیاد دلته کېښوده او د 1953 نه هغې د دې عظیمې فتنې خلاف تحریک په دې ملک کې شروع کړه په هغه تحریک کې 10,000 مجاهدینو مسلمانانو د هغې د سرونو قربانۍ رالې د هغې شهادتونه رالل لیکن هغه 10,000 شهادتونو د هغې څه خاطرخوا نتایج دا مخې ته رانلل بیا دا خلک وی په دې اسمبلی کې دا مولا څه کوي په دې اوټ باندې دا مولا څه کوي الحمدلله د 1970 انتخاباتو کې د قوم مفکر اسلام حضرت مفتی محمود اسمبلی ته ولیږه مولانا عبدالحق د اکوړي ولیږه مولانا غلام غوث هزاروي ولیږه او بیا په 1974 کې د قادیانی مسله حضرت مفتی محمود رحمه الله د اسمبلی په پلور باندې راپورته کړه او بوټو ته ووې چې د دې وخت د قادیانیت مشر مرزا مسرور دا به اسمبلی ته راولي اگر چې دا ممبر نه دی لیکن د سره به زه دلته کې د قوم د دې پارلیمنت وړاندې مناظره کوم 14 ورځې مناظرې نه بعد الحمدلله د پاکستان په پارلیمنت کې څومره سیاسي ګوندونه او مختلف الخیال خلق دا چې ناستو دا مفکر اسلام حضرت مفتی محمود د ځان سره متحد الخیال وګرځول او په دې یوه ایجنډې متفق کړل چې هغې د پاکستان په پارلیمنت کې د قادیانی په کفر باندې دستخط وکړه او الحمدلله په تمامه اسلامي نړۍ کې واحد پاکستان هغه ملک دی چې د دې ملک په د سرکاري کاغذونو کې او د 73 په آیین کې دا سړی چې کوم دی نو کافر ډکلیر شه نن هغه جماعت نشي جوړولی نن هغه خپل بیان ته دعوت نشي ویلی نن هغه اذان نشي کولی د تمامو پابندوی چې کوم دی صاحب دا پې مفتی صاحب ولګولی او بیا حضرت مفتی محمود رحمه الله به فرمایل وایي زه به اول لږ خفه ومه چې اسمبلی ته رالم د بخاري درس پاتې د دور حدیث هغه معطره اضافاتې لیکن چې کله دا عظیمه تاریخي فیصله الله زما په لاس په قومي اسمبلی کې وکړه ما وی چې واقعي ده د دارالحدیث کې د یو محدث د ناستې نه د پاکستان په پارلیمنت کې دا ناسته څومره ضروري ده چې ما نن دا عظیمه فتنه دا چې کوم دی ختمه کړه نن هم دا خلک وی موږ هر قسم مولا منو خو سیاسي مولا چې کوم دی صاحب دا نه منو دا جمله ولې وی دا د قادیانانو ناره ده دلته که انګریز راغلی دی او 200 کاله په دې خطه باندې حکمرانی کړې ده هغه د دې خطې نه سیاسي مولا حضرت شیخ الهند شړلی دی دلته که قادیانی راغلی دی او هغه د دې ملک نه سرکاري کافر کړی دی هغه د دې ملک سیاسي مولا کړی دی او نن که د هغه فرنګي ایجنټ راغلی دی نن که د هغه قادیانی ایجنټ راغلی دی او نن که د هغه سهولتکار راغلی دی او هغه د وزارت عظما د کرسۍ نه راغورځولی دی الحمدلله دا یو سیاسي مولا چې کوم دی کړی دی
او دا پټ پنا خبرې نه دي، دا په ریکارډ باندې پرتی دي چې اوس د هغې د قادیانانو کم مشر دی هغې سره د پاکستان په قیادت کې د چا میټینګونه شوي دي، هغې سره د چا معاهدات شوي دي. 13 میاشت چې شیرین مزاري هغې پریس کانفرنس وکړه او دا د تمامو اخباراتو زینت جوړ شه چې زمونږ د قادیاني برادرۍ سره کم معاهدات چې کم دی شوي وو موږ په هغه معاهداتو کې ناکامه یو. که یو وارې قوم بیا په موږ باندې اعتماد وکړه نو انشاءالله تعالی چې موږ به هغه نیمګړي معاهدات دا د قادیاني برادرۍ سره چې کم دی صاحب د هغې وفاداري به کوو او هغه به انشاءالله تعالی مونږ چې کم دی صاحب پوره کوو. نو لہذا محترمو عزیزانو استقبال وکړئ. نعره تکبیر، نعره تکبیر، حضرت مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب، نعره تکبیر. نو لہذا محترمو عزیزانو مشران حضرت مفتی صاحب دی هغې تشریف راوړه. زه خپلې خبرې ختموم. د دغې عظیمې فتنې د سرکوبۍ دپاره دا تحریک روان دی د 29 دسمبره پورې 22 تاریخ باندې دغه د تخبې او ورپسې په 29 دسمبر باندې د مردان. دا زمونږ او ستاسو ایمانی تحریک دی د خپل ایمان د تحفظ او د بقا دپاره دا جنگ دی. انشاءالله دی کې به مونږ او تاسو د دغې اکابرو سره څنګ په څنګ باندې